بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين آمنوا یقینا ها کسانو چې ایمان راوړی دی والذین هادو او ها کسان چې یهودیان دي والنصارى او چې نصارا دي والصابئین او ها کسان چې عبادت کوونکي دي د لمر او د سپوږمۍ او د ستورو والصابئین ها کسان چې وتونکي دي د الله د دین سا و بل دین تا من آمن بالله چا چې ایمان راوړی په الله باندې والیوم الاخر او ایمان راوړی په ورځ د آخرت باندې وعمل صالحا او عمل وکي نیک په طریقه د محمد رسول الله باندې فلهم د دا کسانو د فارا اجرهم مزدوری د دی اجر د دی عند ربهم پنیز د رب د دی ولا خوف بیر بنی علیهم پر دی باندې ولا هم یحزنون او نبدی غم جنسی وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ رایاتی اغوخت اخذنا چه مج اخستوا میثاقکم مضبوط وعدستیسا ورفعنا مجافورت کڑو فوقکم بالا پرتی باندی الطور غرد طور خذو اللہ ویماتی تویلیو خذو عمل وکی ما پا کتاب باندی پہو احکام باندی آتیناکم جما در کردے وطیتا بقوت مضبوط عمل کلک عمل واذکرو یاد کی فعمل کولو سرا ما هغا حکمنا هغا احکام فیه چپ دے کتاب کی دی لعلکم ددی دفار چتی تتقون چتی متقیانو پرزگاران جوڑ سے ثم توليتم بیاتی مخواڑاوی دا اللہ دا کتاب سا من بعد ذالکا ورستا دا دے مضبوطی وعدی سا من بعد ذالکا ورستا دا دے مضبوط لوزنا فلولا فضل اللہ علیکم کچری نوی فضل دا اللہ پرتے باندی بتاخیر دا عذاب سرا ورحمته او کچری نوی مہربانی دا اللہ پرالی جلو دا نبی آخر الزمان سرا لکنتم خام خاصوی بواسطے من الخاسرین دا تاوانیانو سا ولقد علمتم تحقیق سرا تی خبر واسط الذین پحال دا کسانو باندے اعتدو چی تجاوز کڑو دا حد نا تیر سویو منکم ستیسا فی السبتی پورز دافتی کی فی السبتی فحکم دورزی دافتی کی فقلنا لهم اللہ و ماویل ودی بنی اسرائیلو تا کونو سے قردتن بزوگان شادوگان خاسئین بد شکلا زلیلا رسوان فجعلناها اللہ وی وگرز والمر دغا بزوگان کول ددی شادوگان کول د بنی اسرائیلو نکالا عبرت اور نصیحت لما بین یدیها دہغ خلق دفارا چی پا دغ وقت موجودو وما خلفها اور عبرتو دہغ خلق دفارا چی ددی سورست دی وموعزتن اور پدی کی کامل نصیحت دے پورا نصیحت دے للمتقین دفار دفرزگارانو